ګرانو کتونکو الف خان شیرپا یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی پولیس ترجمان سپي جان را سره موجود دی او دې وخت کې پولیس چې کوم دی یو چاپه وهلې ده او هغه چاپه چې کومه ده اوس دغه به موږ تاسو ته ښایو چې په دغه چاپه کې څه نیولې شوي دي د سی ډي پولیس سټیشن چې کوم دی نو کتونکو زه به دغه ښیم چې سی ایچ او موجود دی سی ډي پولیس سټیشن ورسره پولیس هم موجود دی ورسره ډرګ انسپکټر هم موجود دی دا داسې یو دوایانې میلاویږي تر ټولو مخکې خو برته زه مشین وښیم چې دا په پټو په منځ کې دا کم مشین دی په دې مشین کې دا باقاعده چې کوم دی دا پلتې دغه کوي دا ګولۍ راوالي ناششته ده دا ناششته راوالي او دا په دې کې دغه کي دا بیا چې کوم دی نو داسې روان وي دې ته وګوره دا روان دی ولته کې چې کوم دی باقاعده روغې پیکټ وځي نو دا نن چې زه تاسو ته څه ښیم نن چې چارسدي پولیسو یقینا کومه ډېره لویه کامیابي او د صحت په معاملاتو کې یو ډېره لویه کامیابي ترلاسه کړې ده دا ګورئ جي دغه ګولۍ دي دغه ناششتې والا ګولۍ دي خبرې اترې به کوو دلته کې د ده ځای مشرانو سره او لوی فیکټري ده او بالکل د ګنو د پټو په منځ کې د چا یقین هم نه راته دا ګورئ جي دا وګورئ موږ له صوبایي حکومت صحت کارډ یې راکړي دی بیا په دغه چارسدي په هسپتال کې دا چېرته لرې نه ځي ښه دا هم په دې ځای کې ارې دا هم په دې ځای کې دا وګورئ جي دا ګولۍ دي دا هم په دې چارسده کې دا تیاریږي دا ایګمنټین دا ایګمنټین د زخم ګولۍ دي او زخم ګولۍ دي ناششته ده ایس ایچ او صاحب څنګه انفارمیشن راته السلام علیکم زما خو علمگیر نوم دی ایس ایچ او سیټي چارسده مو خو داسې جنرال چیکینګ کوو انفارمیشن ملو شو چې یاره دلته یو بند کور دی او هغې ته د نارینهو تګ راتګ ډېر زیات دی نو هغې سلسله کې موږ رالو دا کور هم ګیره کې واغشتو چې دې ته موږ دغه وکړو سرچ هم شروع کړو نو په دې کې دننه په دې کمره کې 2 کسان موجود وو چې دا فیکینګ یې کوو لګي وو دوایانې جوړولې هغې چې موږ روکه وکړو هغې نه هم تپوس وکړو چې بهی دا څه دي تاسو سره څه اجازتنامه وغیره څه شته نو هغې موږ ته په دغه جواب خاموش شو چې خاموش شو بس بیا موږ ډرګ انسپکټر ساجد صاحب سره کانټیکټ وکړو چې تاسو راشئ سپاټ ته چې هغې راله هغې دا سیز چک کړو چونکې دا خو زموږ دغه دی نه پې پوهېدو نو هغه چې هغه وکاته نو هغه دا ټول پیک دي ناششتې تش ګندونه دي او پیکینګ کېږي د هغې نه بعد هغې ملزمان چې کوم دي هغې مخامخ دي حراست کې دي او هغې لګیا دي خپله کاروي برابرې قانون دي صحیح تاسو په انفارمیشن رالی دا ورته پته ولګېده چې دلته کې ګڼه ګوڼه دا څومره سم برآمد کړه چې دې وخت کې تاسو دغه لګولي چې پیکټ یې دا څومره دي یاره دی خو موږ فکر نه دی کړی دا کاټنې دي هغې لګیا دي خپل سټیټمنټ چې کوم دی د هغې چې کومه کاروي ده نو هغې لګیا دي هغه خپل فکر برابروي ملزمان څه وایي چې څومره وخت نه موږ دا کار جاري ملزمان وایي چې دا تقریبا زموږ 4 مهینې نه دا پلانینګ سټارټ و خو چونکې میاشتو شو چې دا موږ اپریشن کړی دی دې نه علاوه څه نور تفتیش کې خلاص نور لا تفتیش کې څه نه راغلي هغې ډرګ انسپکټر صاحب چې کوم دی هغې په هغې کې کاروي کوي لګیا دي په هغې کې کاروي کوي دا د زخم دپاره ګولۍ دي دا د زخم دي ایګمنټین دي او ویلوسف دي دا 2 ایټم دي تیاری دلته صحیح او کتونکي وایي داسې په 380 باندې چې کومه ده نو یوه پلته ده په 380 باندې یوه پلته ده دا ارامخواره دلته سودخواره دلته سمګلران دلته کې دا قسمه خلکه په دې طریقه باندې به دوی پیسې ګټي او زه به وایم چې وضعیت یې کومه ډرګ انسپکټر صاحب سره به لږې خبرې اترې کوو سرجي خپله پېژنګلو کې او دا راته ووایه چې دا کومې دوایانې دي د دې په نوعیت هم پې کې بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم محمد ساجد دی او زه ډرګ انسپکټر چارسد یم اوس یو هفته مخکې دلته کې ټرانسفر شوی یم نه مخکې زه بونیر کې وم نو دا یو جاینټ وینچر او د پولیس لوکل پولیس سره د ډرګ کنټرول چارسد ده ایکچولي د دې بیکګراؤنډ داسې دی چې ایس ایچ او صاحب چې دی داسې انفارمیشن ما سره نن شیر کړه زه پېښور کې وم نن خو چوټي وه دوی ماته وویل چې داسې سسپیشس اکټیویټیز روان دي او تاسو راشئ نو هغه چې موږ راغلو دلته کې موږ ریډ وکړو نو هغه موږ وکتل چې دلته کې مینوفیکچرینګ روان دی او په غټه سطح روان دی او د ملټی نیشنل فیکټریانو چې کوم دي نو هغه ډېر ښه برانډس دي هغه دلته کې مینوفیکچر کېږي نو اوس مونږ چې دی نو هغه خو اریسټ دي چې کوم کلپریټس دي او څه پروسیجر چې دی هغه روان دی چې کومې ګولۍ دي که نه د څه زخم دپاره دي بل څه دپاره دي ښه ایکچولي دی خو 2 برانډز اوس دې وخت کې دوی پیکینګ کوي او مینوفیکچرینګ کوي هغې کې مونږ سره یو ویلوسف دي چې د هغې ایکټیو میټیریل چې دی سفرډین دی او د های انټي بایوټیک دی یعنې علاوه اګمنټین دی کویم اکسیکلیو دا خو عام خلک هم پېژني چیسټ کې کار کوي تروټ کې کار کوي او زخم کې کار کوي نو دا چې اوس ما چیک کړ دا خو بخیر بهرحال مونږ چې څه پروسیجر دی
د ډرګ ایکټ د لاندې دا به مونږ لیږو لیبارټرۍ ته او پورشن به لیږو مینوفیکچررز ته څه ګڼئ چې څومره مالیت پیدا مالیت خو جی وروستو خبره ده خو د ټولو نه امپارټنټ خبره چې ده نو هغه دا ده چې دا جعلي دي جعلي او دي په دې کې هېڅ نشته دا ما ټیسټ کړ دی کې ناششته ده نو دا مطلب دا اوس سپلای کېږي دا خو بخیر اوس مونږ انویسټیګیشن کوو د دې چې څه هغه دي دې نه مونږ هغه کړو ساجد صاحب ستاسو هفته شوه په 400 کې په ټولو دوکانونو کې هم دا خرڅېږي او دلته ډرګ هغه کار چې کم دی نو هغه هم دا نن پولیس پکې کامیاب شو نو دې لپاره به تاسو څه کوئ دا اوس په دوکانونو کې هم دا شیزونه میلاویږي ښه اصل کې داسې ده جي چې دا خو اوس د دې چې کوم ما موبایلز او وغیره وکتل نو دوی پنجاب ته هم سپلای کوي او دوی وایي چې د مونږ ریسنټلی راغلي یو میاشت شوې ده نو زه خو اوس ریسنټلی رالم خو زما مخکې نظر دا دی چې یوازې یو ډپارټمنټ هم کار نشي کولی مطلب که پولیس دی که کنټرول دی او که ډسټرکټ ایڈمنسټریشن دی که نور داسې لا انفورسمنټ ایجنسیز دي نو دا داسې یو کرایمز دی او داسې مینس دی چې د دې خلاف چې دی مربوط چې څه ته وایي یو کوارډینیټډ چې کوم دی ایفرټس پکار وي نو د هغې دپاره دا اوس چې دی صرف دی نه بلکې علمګیر خان نه نور هم چې څومره پولیس هغه دي زه ګورم مخکې چې تاسو دې ځای کې ځان خلاصوئ جي دا د ډرګ چې کم کار دی د ډرګ کار دی د پولیس چې کم کار دی د پولیس کار دی ګڼئ چې دې کې بس تاسو د محکمې کسانو مې چې دلته کې ولا دومره دفتر ورکوي ځای ورکوي دلته خرڅېږي نو په دې باس کو چې ستاسو د محکمې کم کار دی جي نو هغه به دا چې څنګه پنجاب ته ځي دلته هم په دوکانونو کې وي نو د هغې دپاره به چاپې وښئ بالکل بالکل زه خو ګوره تاسو زه شکریه هم ادا کوم چې تاسو راغلی او دا خلکو ته وښایئ چې په 400 کې څه روان دي نو زه ګڼم چې انشاءالله 400 کې به یو داسې ریولوشنایزډ ورک زما انټینشن دی چې دلته کې وکړو چې 400 د هغې صرف داسې نه بلکې د هغې مارکیټ چې کوم دي هغه ریګولرایز شي اول ته خلکو ته سټینډرډ میډیسن میلاو شي چې د کوم کمپنۍ دي په وارنټډ انوایس تھرو ډسټریبیوټر چې کوم دی راځي نو مونږ خپل کمپین لانچ کو نو انشاءالله زه ګڼم او تاسو ته زه دا تسلي در کوم چې انشاءالله تاسو به وګورئ چې ډېر زر د 400 مارکیټ به چې کوم دی د دې قسم 400 مارکیټ زه دا نه ګڼم چې هغه دی 400 مارکیټ صفا دی اوس هم الحمدلله دا خو داسې میډیسنز دي دوی وایي ګوره مونږ افغانستان ته لیږو خو هلته هم انسانان دي دا خو زموږ ریسپانسبیلیټي ده چې زموږ په ایریا اف جوریسډکشن کې چې کوم دی داسې کار روان وي نو تاسو وکتل چې انشاءالله دا به تاسو مخکې هم ګورئ داسې اکټیویټیز خو زما مطلب دا چې جاینټ وینچرز چې کوم دي هغه ډېر فروټفل وي سولو ایفرټس چې کوم هغه دومره فروټفل نه بس زما صرف دا مطلب و باقي ډېره زیاته مننه کوم ساجد خبرې کړې دي صاحب نوم دې څه دی نومان د کوم وخت نه دا جعلي کار کوي زما خو چې د دې کار د 4 میاشتې د دې دغه پروسس شروع 4 میاشتو نه خو اوس یو میاشت شوه چې کار یې شروع کړی دی ښه او ای د دې 400 یې د پټو په میانځ کې هم داسې ځای څنګه دغه کړو چې قانون نه تېښته شته دی دا ګڼم بس دا و چې ما ته خو صرف دغه د پیکینګ اپر کړو چې پیکینګ به کوې ښه او تنخوا به در کوم څونه تنخوا به دې اخیسته 20 نه 25,000 پورې 20 نه 25 پورې ښه ښه ستاسو نوم دی صاحب زما نوم ساجد دی ساجد دا خو ګڼئ چې غلط کار دی که بالکل نو دا هم چېرته نه کتل چې پولیس به راځي دلته کې په دې 400 پولیس ویښ دي بالکل ولې نه دا خو دا قانون او سپورټ نه کار خو جعلي دی که نه دوکه ده د خلکو ژوندونو سره ستومانه پې که نه بالکل ګرانو کتونکو پولیس چې وغواړي نو مرغۍ پرد نشي والی دا داسې د پټو منځ ته راغلي دا چا په اعتماد کې نه راتله نور د 400 نه په لږه فاصله کې دا ځای دی خو لکه دلته کې اوس یو کور جوړ دی کنډتار دغه دی چا په دغه کې هم نه راتله او موږ د ساجد صاحب هم مننه کوو دلته ډرګ انسپکټر دی او امید هم دی ته ځکه چې دا افغانستان ته هم تلل پنجاب ته هم تلل خو د پنجاب او افغانستان سره چې کوم دی زما د 400 په مارکیټ کې به هم دا وي نو چې څومره دوکانداران خو پی نه وي نو ځان دې پی کي د نن نه پس چې دا د زخم دا په 380 روپۍ یوه پلته ده دا کاټنې چې کومې دي دا غونډې او ناششته ده خو خورې یې لرې موږ یې به پریشو صاحب یې داسې خوري داسې قرپۍ یې هغې نو لکه دا زخریله خلک دي هلکه د زخم په ځای ولا طاقت ورکړي دا طاقت چې ناششته شره دی کې خپل یو طاقت دی زخم په ځای خو ناششته دا د ملا دا پټې مضبوطوي نو لکه دې دپاره دا دوی ډېر غټ سوچ کړی دی دا وګورئ جي دا ډبي چې کوم دي دا خپل داسې جالي ډبي دا ګولیګانې دا هر څه موږ تاسو ته وښودل ښه بیا وګورئ جي اوریجنل کار ښه په ډبي کې ورته دا فارموله هم ور واچي دا د سپي جانه ته راشه دا سیزونه د څه دپاره دي دا چې کوم دي
کوم دا تا سره لاس کې چې دا پیکینګونه دي کنه په دې باندې په دغه ماشین باندې پیکینګونه کوي او بیا دې اړه ته روزي واپس خدا دې خالی کړی دي د دې دا مقصد دی چې دې خټې د ویانې لیکلې دي دا ټول سیزونه خالی شوي یو هغه لګېدل دی هغه دې نه ښه لوی بنډلې تللی دی او یقینا علمگیر خان ته زه نن داد ورکوم 400 افغانستان پنجاب او ډیر د جعلي کمپني چې کومه ده هغه یې بېنقابه کړه او داسې د دې نه به تفتیش کېږي او دوی به مزید چې کوم دی ایس ایچ او صاحب به دوی مالکان به نیسي ښه د دوی مالکان به نیسي او د دوی مالکانو پسې به ځي دا زخریله خلک دلته کې چې کوم راغلي دي ګرانو کتونکو یو وارې بیا زه 400 تاڼې پولیسو ته ورسره چې کوم دی نو ډرګ ساجد خان ته هغې محکمې ته داد هم ورکوم او تم هم ترې ساتم چې دې خلکو داسې تفتیش وشي داسې تفتیش چې نن سبا خو دوایانې ګرانې دي او په هسپتالونو کې پرې دوایانې نشته او په دوکانونو کې چې کوم دی دا پلتې دي او بیا چې هغه دوکانداران اخلي د میډیسن دوکانداران اخلي نو هغوی ته په نیمه بیه ورکوي نو ودا وی هغه سټنډرډ کمپني ده ښه ودا وی سټنډرډ کمپني ده دا بالکل هغه سټنډرډ کمپني دغه دي او هغه چې کوم دی خرڅېږي نو ګرانو کتونکو دا د لکو روپو چې کوم دی د لکو نه د کروڑا روپو دا مال دا په 380 روپۍ چې یو پلته شي نو دنیا کاټنې دي او دا 400 پولیسو چې کوم دی نیولې دي الله دې همدغه شانتې برې ورکړي زموږ په دې 400 کې داسې نور زهریله څیزونه هم تیارېږي ډالډه غوړي تیارېږي زهریله ګوړه تیارېږي هغه د انتظامي کار دی په هغې باندې هغوی بې بسه دي دی خل نه دی چې دا به اوس 1 لاک او 2 لاک او 15 لاکه جرمانه شي او سبا به راځي بل ځای کې به داسې یو کور کولو کي او دار سبو کي دی خل نه دی دا ډیالۍ جیل ته لیږل دي چې بیا چې کوم دی دا رونه ځي او نورو خلکو لپاره عبرت شي نو دا داسې سزاګانې دا عبرتناکې ګرځولي مننه کتونکو تاسو ته چې موږ دا څه وښودل دا دوایانې نو دا کور دی دا ګني دي دا پټې دي دا یو څو خښتې دلته کې دا ګورئ یوه کمره جوړه کړې ده او ورسره چې کوم دی دا هغه غني خان روډ دی په کوم چې ما شینګل اچولو کوم چې خوړ دی په خوړ ما شینګل نه اچولې دا مین دا 1.5 کیلومتر بایپاس دی دا مین روډ دی دا تاسو به وینئ دا موټر چې پرې روان دی دا مین روډ دی دا چا په ګمان کې هم نه راتله چې دې ځای کې به دا دنده چلیږي دا زهریله څیز به تیاریږي په دې کور کې خو یقینا انفارمیشن وي دې کې د قام چې کومه ذمواري جوړیږي په کار ده چې پولیس سره تعاون وکړي خو چېرته په خپله سیمه کې په خپله علاقه کې مشکوک کس ویني نو پولیس سره رډار نه دی لګېدلی او نه د هر څه ورته پته لګي دې وخت کې په 400 کې چې کومه پولیس نفري ده هغه په وړو کې د مالګې برابر ده او په ټوله پښتونخوا کې چې کمه نفري ده نه په 400 کې ده د هغې باوجود چې کوم دی امنامان یې په ځای کړی دي نو په دې سره ضرور خبرې کومه چې دا څه مې درته وښودله نو دا په دغه کور کې دغه ځای کې و چې موږ په موقع باندې موږ په دغه چاپه کې موجود وو